بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و درد الالحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفي شاخونه موږ بیانو. دا بس تاسو په علم کې وی چې موږ وضاحت کړو چې د هیومنزم فلسفه چې دا نو دا د مغربي فکر او فلسفي بنیاد دی. بیا د دې مختلف شاخونه دي. پای کې موږ اول سیکولریزم ویل او لیبرلیزم ویل او دغه شانته کې معاشي لحاظ سره موږ کیپټالیزم کم ته چې سرمایه‌دارانه نظام وي او د سره سوشلیزم او کمونیزم کم ته چې اشتراکي نظام وي هغه موږ ویلو. پرون نمبر چې بیا پنځم شاخ موږ ویلو هغه د ایتیزم او کم ته چې دهریت وي لا دینیت ورته وي. دغه شانته کې بیا شپږم شاخ چې هغه د ډیزم وو. دهری هو هغه د الله نه انکار کوي، یو قدیم الحاد یو جدید الحاد دی. موږ ویلو چې قدیم الحاد چې دا د قدیم زمانه نه روانو خدا مربوط شکل کې نه و، د دن وروسته مادي وسایل نه و. دا به انفرادي سوالات او هغه به چې چا وکړه هغه به ذهن کې رااله. علماء کرام به هغه وخت ذهن سازي وکړه، جوابات به ورکړه، هغوی بس شو خاموش بشو. دا جدید الحاد چې دی دا یو فلسفه ګرځېدلې، دا نظریه د حیات ګرځېدلې. د مولوي صاحبانو د دې رد د دن وروسته ډېر قوت دې ته ملاو دی. د دن وروسته ډېر مادي وسایل دي، د دن وروسته د ساينس وسایل دي. دا ټول د دې لپاره کار کوي مولوي صاحبانو. حکم چې قدیم ملحدین واغی کې عقل او دوی کې عقل سره شته نه، هغوی به ماده قدیم ګڼل او ماده به قدیم زمانی او قدیم ذاتی کې به تقسیموله. دوی وی ماده بس پیدا شول، بیگ بینګ وشو. موږ چې وایو د بیگ بینګ نه مخکې څه وایي سم نو هر یو کار کېدو دپاره یو وخت ضرورت وي، یو مکان ضرورت وي، یو زمان ضرورت وي. چې مکان او زمان نه وي یو کار د سره کېدی نشي. دا عقلا محال دی، خلاف عقل خبره ده. مولوي صاحبانو د دهریت وضاحت منګو کو نو چې کوم جدید الحاد دی نو د نرستا دا وسایل دي. بیا موږ شپږم نمبر ویلو چې ډیزم دی. ډیزم دا نیم دته ډیسټم وي او دا نیم ملحدین دي. نیم ملحدین داسې دي چې دوی وایي چې دا الله خو د کائنات پیدا کړی دی، خو د کائنات د قوانین فطرت سره چلیږي. قوانین د فطرت الله پیدا کړي، زمان دی، مکان دی، ماده ده، دا ټول پیدا شوي دي. نو د دې سره اوس دې کې اوس الله دخل اندازي نه کوي. څه نه کوي؟ الله تعالی پکې دخل اندازي نه کوي. نو دوی موږ بیا پرون وضاحت وکړو چې د ډیزم نظریه والا چې دي دوی د معجزاتو نه څه دي منکر دي. مولوي صاحبانو موږ راځو نن تقابل به بیانو، د ډیزم او د اسلام تقابل به موږ بیانو. مولوي صاحبانو چې ته الله منې دا هم الحاد شو، چې ته خدای منې چې دا کائنات پیدا کو. مولوي صاحبانو چې ته الله منې چې دا کائنات پیدا کړي لګي اوبه راوړي تازه، نو د الله به څه ورته وایي چې الله د صفاتو نه انکار کول دا هم الحاد شو که نه؟ چې څوک د الله د صفاتو نه انکار وکړي چې یاره دا انسانان چې پیدا کیږي او مړه کیږي دا خود به خوده کیږي. موږ دوی نه تپوس کوو، عقلي دلایل موږ په دې باندې بیانو او نقلي دلایل هم موږ په دې بیانو چې الله رب العزت په دې کائنات کې څه شی دی. مولوي صاحبانو مؤثر حقیقي دی. مولوي صاحبانو د الله په اراده سره هر څه کېږي. مولوي صاحبانو الله تعالی د دې کائنات نه بې خبره نه دی. عبارت شروع کا ډیزم او د اسلام تقابل به مولوي صاحبانو وایو. مولوي صاحبانو بعضې خلک به تاسو ته د دې ډیزم والا او نظریې به ښه بیانوي چې ګوره دا فلسفي خدای مني، لکه موږ پرون وضاحت کړی فرایډ شو دغه شانته کې هکسلی شو داسې نور موږ ذکر کړي په دې کې. دوی وایي ډیوډ هوم شو دا مختلفو، حالانکه دا د ډیوډ هوم باره کې راځي چې د هیومنزم د فلسفې ابتدا د ډیوډ هوم کړی ده. بعضې کتابونو کې موږ دغه ذکر کړي دي. مولوي صاحبانو د دوی اقوال بل پیش کوي ته ورته چې وایي دا هم الحاد شو چې د خدای د صفاتو نه انکار کوي. ځکه د اسلام نظریه ده چې دا هر څه د الله تعالی په حکم او ارادې سره چلیږي تر دې پورې چې یوه پاڼه هم د الله تعالی نشي خوځي. وما تسقط من ورقه الا يعلمها. یو پاڼه چې خوځيږي دا هم د الله په علم کې. مولوي صاحبانو ته څنګه وایي چې دا هر څه په خپله کېږي؟ الله تعالی ژوند ورکوونکی دی، الله تعالی ټول کائنات کنټرول کوونکی دی، الله تعالی نه علاوه څوک نشته چې دا هر څه کار. مولوي صاحبانو سورۃ فاتر آیات نمبر 41 کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا. بشک الله تعالی اسمان نو زمکه ساتي. مولوي صاحبانو او نسی چې زایل نشي.
او قسم دې کچرته دا دوانه په زوال کې شي د الله نه علاوه هیڅوک نشته چې دا کنټرول کې مولوی صاحبانو کچرته تاسو وایو چې الله تعالی دا نه کنټرولي دا څوک کنټرولي دا هیڅ کله کې دی نشي مولوی صاحبانو دا هیڅ کله کې دی نشي چې دا انسان د فطرت د کائنات ته تاسو سوچ او فکر وکړئ د دې سیارو د دې گردش ته تاسو سوچ وکړئ دا یو غټ جسم بل جسم ته راښکل کوي نور چې دی زمونږ د نظام کهکشا زمونږ د نظام شمسی مرکز دی موږ چې کومه کهکشا کې ژوند کوو دې ته څه وایي مولوي صاحبانو تاسو ته پته راکنه ملکی وی وایي مولوي صاحبانو نو مولوي صاحبانو په دې کې دا نور چې دی دا نورې سیارې ځان ته راکاږي نو تاسو خو مولوي صاحبانو موږ دوی ته وایو دوی وایي دا د ګریویټي په وجه کششي ثقل موږ ورته وایو په انګریزي کې ورته څه وایي ګریویټي ورته په انګریزي کې وایي ګریویټي مولوي صاحبانو ورته وایي موږ ورته وایو دا خو ماده ده نو دا ماده څنګه داسې د جاندارو کار کوي او دا ځان ته راښکل کوي یا دا ځمکه ده موږ د ساينس دا نظریه ده چې موږ په دې ځمکه کې کششي ثقل پروت دی ګریویټي په وجه موږ په دې باندې وو کچرې په ده کې دا ګریویټي نه وي او ده کې دا د مقناطیس راښکل نه وي موږ به په هوا الوتلی نو اوس دا ځمکه خو ماده ده په ده کې خو دا حیات نشته موږ دلته چا تم کړي او دلته چا موږ موجود کړي وو الله تعالی الله مؤثر حقیقي د مولوي صاحبانو په دغه کې ښه بېشک الله تعالی خطا حمود ورته ډېر بخښونکی دی عقلي دلیل یو ډېر نظري ورته چې سوال وکړي چې انسانانو ته مرګ ولې راځي نو دوی جوابات کوي چې کله جسم ناکاره شي نو بیا مولوي صاحبانو عقلي دلایل موږ بیانو موږ دوی ته وایو کله چې د انسان ته مرګ راځي دا ولې راځي نو دوی وایي جسم ناکاره کېږي څه شي موږ څه وایو که انسان ته مرګ راځي یا ژوند راځي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم هر چا د پاره وخت مقرر کړی دی ماشوم د پاره خپل وخت دی دا په خپل وخت کې مړ کېږي زه په خپل وخت کې ته په خپل موږ سوال کوو چې دا ټول جسمونه په یو وخت کې ولې نه ناکاره کېږي ته وایې چې الله دا هر څه پیدا کړو دا انسانان خود به خوده چلیږي فطرت سره چلیږي موږ ډیزم والا باندې رد کوو نور پرېږده اوس ایخ کې نه موږ وایو دا ټول جسمونه په یو وخت کې ولې نه ناکاره کېږي دې سره دې خبرو جواب نشته سوال دا دی چې د ټول انسانانو جسمونه په یوې اندازې سره ولې نه ناکاره کېږي که فطرت سره کېږي پکار ده چې ټول عمر په یو شان عمر کې ناکاره کېدلي د بعضې انسانانو عمر شابسې د هغوی د جسم اعضا په سلو کالو کې جواب نه خرابېږي مولوي صاحب ورته یو انسان 100 کاله عمر دی د هغه اعضا نه خرابېږي او د بعض انسان په 100 کلنۍ کې اعضا خراب شي او کینسر ولګېږي او مړ شي که ته وایې چې دا خدای پاک نه کوي خدای پاک دا نه کنټرولوي دا څوک کنټرولوي دا انسان دی نور ګڼ مثالونه دي دغه شانته کې دا سیاره ده ستارې دي په یو وخت باندې که ته وایې چې دا بارانونه دي دا خود به خوده کېږي ته وایې باران خو ساینس څه وایي چې د نور د حرارت په وجه باندې د سمندر نه بوړبوړقې ابوحارات اوچت شي او یخ فضایي مقام ته لاړ شي موږ وایو دا باران ورونکی څوک دی الله تعالی دی دی څه وایي دا خود به خود د فطرت د قوانین په وجه کېږي که فطرت د قوانینو په وجه دا باران کېدلی په کال دی چې یو شان مسلسل کېدلی بعضې وخت کې دونه باران کېږي چې سیلابونه راځي او بعضې وخت کې دونه باران نه وي چې خلک دې څه وکړي مولوي صاحبانو اوبه وڅکي څاروو ته حیواناتو ته د څکلو دپاره اوبه نه میلاویږي نو قوانین د فطرت دا د چا د حکم پابند دي د الله تعالی د حکم مولوي صاحبانو ګڼ مثالونه موږ به دې باندې تاسو بیانولی شو ډیزم والا ته چې کله تاسو دا خلک درته مخې ته راشي نو دله به داسې جوابات ورکوئ بعضو ته په ماشومتوب کې مار راشي او بعضو د مور د خلکې نمبر پیدا شي نو د دې څه فلسفه ده د دې جواب د ساینس سره نشته دی د دې جواب مذهب ورکړی دی چې مرګ او ژوند د الله تعالی پیدا کړي دي او د هر یو انسان د عمر اندازه سورت ملک آیات نمبر تقریبا دریم دی که څلورم دی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله تعالی هغه ذات دی چې مرګ او ژوند پیدا کړي دي د دې لپاره چې تاسو وازمایئ چې په تاسو کې د عمل په لحاظ سره کوم یو ډېر ښه دی او هم دې غالب ډېر بخښونکی دی مولوي صاحبانو که ته وایې چې په فطرت سره کېږي دا انسان چې جما وکړي د دې نطفې نه دا ماشوم څوک پیدا کوي الله تعالی آیات مبارک صورت واقعه آیات نمبر 58 فرایتم ما تمنون تاسو ما ته خبر راکړئ هغه نطفه چې تاسو یې جوړوئ تم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا د دې نطفې نه بشر تاسو پیدا کوئ که موږ یې پیدا کوو
یا خود به خود پیدا کیږي فطرت د قوانینو په وجه نه پیدا کیږي فرأيتم ما تحرسون تاسو ما ته خبر راکړئ هغه تخم چې ګوره تاسو چې کوم تخم کرئ یا فرأيتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن دا تاسو راشن کوئ را زرونوئ که دا منګه الله موجود دی مونږ او لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون کومګه وغواړو نو خامخا دغه به وچ او زره زره کړو بیا به تاسو حیرانه سئ الله وایي که چېرته موږ وغواړو دا به څه کړو موږ به مولوي صاحبانو وچ او زره زره به یې کړو افرأيتم الماء الذي تشربون دا کومې اوبه چې تاسو څکئ چې تاسو یې څښئ انتم انزلتموه من المزن نحن المنزلون آیا تاسو دغه د سپینو ورځو نه څوک نازلوونکې که ته وې نیوټن بابا یې نازلوي او که چې وایي چې ته سټیفن هاګینګ بابا یې نازلوي او که آینسټاین بابا یو بابا یې نشي نازلولی دا د ملحدینو باباګان دي څنګه چې زموږ د دې بعضې ملګرو باباګان دي او هغوی باندې هغوی ته د خدای درجه ورکړې ده لوی ځوان راورسېږي او د 15مې ځوان راورسېږي دوی د 20مې ځوانان دي څو د 18مې ځوانان ولې نیوټن په 1600 کې پیدا شوی که نه دا د 15 د دې باباګان چې ټول مشهور دي د دهریانو دا د 15مې د نشاط ثانیې نه مشهور شوي دا ټول باباګان دي او د دوی مزار ته دوی ځي او دوی ته چې دوی عبارتونه پیش کړي نو ډېر سخت پې خفه کېږي لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون کومګه وغواړو دغه به څه شی مولوي صاحبانو تروي او ترخی وګرځو دا کومې اوبه چې دا خوږې موږ څکو ولې شکر نه وباسئ الله ترا چې شکر وباسو ویسکو یا الله تاسو د دې ونه پیدا کړی دا یا هم دا موږ پیدا کوونکي یو اے دا ونه پیدا کوونکي بوټي څوک پیدا کوونکي دي الله وایي موږ پیدا کوونکي وو تؤتي الملك من تشاء چاته چې غواړي بچي ورکوي وتنزع الملك ممن تشاء چانه چې غواړي بچي وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتخرج الحي من الميت مړی نه ژوندي راوباسي ژوندونه مړی راوباسي وتخرج الميت من الحي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله تعالی پوهیږي په هغه څه باندې چې هغه وړاندې د دوی دي او په هغه څه باندې چې پوهیږي کوم شي او د الله په علم باندې څوک احاطه نشي کولی مولوي صاحبانو وهو السميع البصير الله رب العزت په شان څوک نشته او الله تعالی هر څه اوري او لیدونکی دی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سترګې د الله تعالی احاطه نشي کولی الله تعالی د ټولو سترګو احاطه کولی شي او هغه دې برګبین او خبردار دغه شان ته کې بل آیت سورۃ لقمان آیت نمبر 34 کې إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير مولوي صاحبانو پنځه خبرې دي چې په مخلوقاتو کې د هیڅ چاته د علم نشته سوا د الله تعالی نه نو دا د ډیزم په نظریه باندې رد دی چا خبرې د قیامت دی د قیامت نظریه د ساينس هم ده ساينس هم وایي چې بلیک هول ته به دا کائنات ور دغه شي ور دا ساينسدانان اوس لګیا دي دوی کوشش کوي چې موږ بل سیارې ته د انسانیت منتقل کړي مریخ ته دا د مریخ سیاره چې ده د ځمکې سره مشابهت کوي دوی به د سیارو باندې تحقیق کول سپوږمۍ ته هم لاړه سپوږمۍ خو بالکل موږ سره گاونډ کې ده د لندې کاڼې ورته رسېږي 3,86,000 کیلومتر ده ځکه سپوږمۍ کې دونه پاور دی چې زموږ څه کوي لغیا چولې ویرو زمونږ هغه د سمندر اوبه شار بیرا شار بي شړق او شړوقې خېږي شملې شار بل هم لیدلي دي که نه نو ته سوچو که دې دومره نږدې ده چې زمونږ د سمندر اوبه شار بیرا شار بي مولوي صاحبانو نو دا د ساینسدانان وایي چې یاره موږ څه وکړو دا ځمکه به یو ورځ بلیک هول ته ور مخامخ کېږي دا به فنا کېږي اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت داسې ګڼ آیاتونه دي په دې باندې چې د قیامت په باره کې مولوي صاحبانو نو دوی هم دا قیامت مني ساينس مولوي صاحبانو بلیک هول ته به ویسه کېږي نو دا مریخ د ایلن ماس وایي زه به 100,000 ایټم بمه په مریخ کې الوزم نو به بیا د دنیا په شان ده کې د کې به ماحول برابر شي کومه کره کې ژوند کولو دپاره ساینسدانانو چې کوم دا کړی دی یو تجربه کړې د څونه اصول ورته پکاري تاسو ویلي دي مخکې درس کې 322 اصول او ساينسي اصول پیمانې پکاري 322 اصول او پیمانې پکار د غټي غټي خبرې خو یاد ساتي مسلمانانو نو تاسو ته پته ده چې بلیک هول به کله کېږي هیڅ چا ته پته نشته چې دا کائنات به بلیک هول کې کله ورننوځي لیکن الله سره د دې خبرې علم دی باران به کله نازلېږي دوی به ساينس په وایي یاره وایي امکان شته دی د باران امکان درته ظاهر او الله ته پته چې په یو الله د یو ساس کې نه خبر دی
بېشکه الله چې دی خاص د هغه سره د قیامت علم دی او هغه باران نازلوي او هغه په یقیني طریقې په د مور په رحم کې څه دي دوی وایي دا موږ هم معلومولی شو د دې دوو خبرو جواب خو نشي کولی چې بلیک هول کې به کله دا کائنات تباه کېږي یا باران به کله نه دا وایي دا خو موږ هم معلومولی شو چې په د زنانه په خېټه کې څه دي دا نر دی که ښځه دی موږ دا خو ته د الې په ذریعه معلومې بغیر د الې معلوم کا بل ساينس دا معلومولی شي چې د دې ماشوم عمر به څونه دا معلومولی شي چې د به څنګه طبیعت دي سخت طبیعت به که نرم وي دا معلومولی شي چې دا به د ژوند به ښه وي که دا به خراب وي دا معلومولی شي چې دا به په دنیا کې عزتداره ژوند تېروي که دا به بې عزته ژوند تېروي دا معلومولی شي چې دا به په څونه عمر کې مړ کېږي دا معلومولی شي چې دا به روغ پیدا کېږي او که دا به د خېټه کې مړ کېږي دا مولوي صاحبانو 1500 سوالات صرف په دې باندې ساينس سره دې خبرو جواب نشته دی والله تعالی د هر څه پته ده وهو الذي يصوركم في الارحام دا الله خو هدا چې څنګه د الله شکل جوړي ساينس به شکل جوړ کی ساينس دومره کولای شي چې د ساينس وکتل د زنانه رحم ته وکتو چې دې کې د ماشوم پرورش کیږي هغه شانته کې ماشین جوړ کو د دې ماده نه دا ماده پکې د سړی او د خزې پکې ټچ کړه اوس پکې الته ماشومانان پیدا کړي نو دا خو ته د خدای د قانون په مطابق ته لاړې کنه تاو قتل چې د زنانه رحم کې کم لوازمات یاد ورته دنیا کې برابر ته تکړه شه بغیر د ماده نه انسان پیدا ک بیا به زه منم مولوی صاحبانو موږ به ساينس هغه وخت منو چې کله دا ماده نه بغیر انسان پیدا کی دا ماده خو الله تخلیق کړی د انسان د پیدایش لپاره ته بغیر د ماده نه ته انسان پیدا ک بیا به تاسو منم دوی به تاسو باندې سوالو کی ساينس خودونه ترقی وکړل چې وګوره د اوس ماده د سړی او د خزې سپرم ورته وي څورته وي انګريزي کې د دوانه یو ځای کې داسې یو ماحول ول جوړ کړل ته دا کی الته پرورش کیږي ماشوم پیدا کیږي نو موږ چې دا خو تا د انسان باندې د خاص کړی دی ته بغیر د انسان نه د بغیر د انسان د ماده نه یو انسان پیدا کا ته بیا ته تکړه شه دا ټول ساينسدانان د راجم شي سره د نیوټن او سره د آینشټاین او سره د سټیفن هاکینګ نه د راجم شي دوی د انسان پیدا کی نو د دې خبرو علم دوی سره نشته چې پر رحم کې سدي کله چې تا باندې سوال وشي چې بای دا خو موږ تم پته نه ته به دا پنځل شپاړه سي تر آزاد موږ پکړ دی مقاله رد الحاد کې موجود دي ته به پیو کې دا به سبا څه کار کوي ته به سبا ته ځان د پاره یو ساينسدان هم دا نشي معلوموله د ساينس په وجه ایست دا نشي معلوموله ته به سبا سکه کېدای شي ستاسو سبا شپه سکه وي قبر کې دی مولوی صاحبانو سبا شپه کېدای شي ستا قبر کې وي او هیڅ یو نفس نه پوهېږي چې کومه ځمکه کې به دا مري کم ساينسدان ته پته چې زه به مرمه په کومه ځمکه به مرمه کم ساينسدان معلومولی شي مولوی صاحبانو نو دا پته ولګېده چې الله تعالی زمون خالق خدای کائنات پیدا کړی دی خو په دې کې څه شی دی د هر څه چې کېږي د الله په حکم د الله په ارادې سره کېږي مولوی صاحبانو په هر یو کار کې د الله اراده څه ده شامل ده بغیر د ارادې نه د الله د ارادې نه بغیر یو ماشه هم نشي خوځېدلی پاتې خو لا یو غټ انسان او یا دغه شانته کې دا کائنات نور روان دی په خپل رفتار سره ځمکه په خپل رفتار سره دوه قسمه گردش کوي محور کې او مدار کې دا سیارې دي دا گردش کوي دوی دا یو بل تر اخکل کوي د کشش شکل په وجه باندې او بیا د ساينس دا نظریه هم ده چې دا ورځ په ورځ د دنه جدا کیږي کمواله په دې کشش شکل کې راځي سکیږي کمواله راځي ځکه نن چې کوم رفتار کې زید وي په مزه مزه ولي البته د قران آیات موجود دي والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون کله چې موږ دا پیدا کړل نو دا وسط کون کې دي ځکه خو د کائنات مرکز نشته ګینه مخ کې دا نه اوسه پوری دا نظریه و چې د کائنات مرکز څه شه دي دوه نظریه وسپوږمۍ د انور دي بس پوږمۍ د انور دي دا غټي خبر یاد ساتي د بطلیموس نظریه و چې څه شه دي دا دغه دي ازمکن دي فیثاغورس ویل چې انور دي بطلیموس نظریه عیسایانو خوښه کړې وه او کوپرنیکس چې دا غټې غټې خبرې دي کوپرنیکس چې د دوربین په ذریعه باندې وکړه چې بای مرکز نور دی بیا هغه ویل نور ساکت دی دا ایډن هیبل بیا ویل چې بای نور هم روان دی اسلام هغه وخت وضاحت کړی اوس د اسلام څومره چې ساينس ترقي کوي مولوي صاحبانو څومره چې ساينس ترقي کوي د اسلام حقایق د اسلام حقیقتونه به مولوي صاحبانو دا په دنیا کې ظاهريږي نو دوستانو بنګ شپږم د مغربي فلسفه چې کوم شاخ ډیزم دغه وضاحت کو تقابل من بیان کو سباله به وم نمبر شاخ بیانو کوم ته چې ریشنالیزم وایي او عقل پرستی ورته من په پښتو اردو کې وایو عقل پرستی دا فلسفه ده ان شاء الله دای به وضاحت کو بیا به تقابل بیانو د اسلام او دغه شانته کې نه هم نمبر چې ده مادیت پرستی ده د مادي وضاحت بکوت او تم نمبر
تجربه پسندیده او دا شانته کې لسم تصوریت نخوا چې لا وړو نو بس بیا به د الحاد اقسام ته د خیر ورسیږو د الحاد تعریف 85 نمبر صفحه کې دی نو دوستانو درس اوس د خیر ډیر په تیزی سره روان دی او دا درسونه مخکې شیر کوي ډیر هم درسونه دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین